وی هغه کې انسان ستړي کیږي دا خو حافظ قرآن په مینا باندې لګیا دی په شوق سره لګیا دی ځکه دې د ستړ کېدو په موډ کې نه دی ورنه کافی انسان ستړي کیږي خو دې پوهیږي نه دا مشران ناستی پخوا به د خلکو د لیلا او د مجنون مجازي مینا ذکر کوله د مجنون باره کې امام ذهبي سیر و اعلام النبلا کې ذکر کی چې دا تابعی و د لیلا سره د ډېر محبت و یو ځلې لیلا راله پوخا ګستا سو خیالي د ټیوبل او دا هند پمپ نه وي نه به داسې و چې بټن به دی واله او موټر به کولاو شو چرته په کلي کې به یو مشهور ارټو هلته به خلک راتلل هغې ځای نه به اوبه وړې او جومات کې به هم هغه سرخه لګېدلې وه خلکو به هغې نه اوبه راوچتولې ډیګی به یې ترې ډکوله بیا به خلکو اوبه استعمالولې نو که مو یاد شي دومره حیا زیاته وه چې دا بې حیایي نه وه نو ښځې به ډېر عمر ته قریب شوې خو بیا به هم دغسې ګرځېدې خو چا به د بل ښځې ته په غلط نظر باندې نه کتل اوس خو د 10 کالو خو پرېږده د 6 کالو جینۍ ته هم خلک پړونې ورواختی چې هسې نه څوک یې په لاره کې عزت تار تار کی دا ځان لا یو اوږد مفهوم دی خو به هر حال ښځې به راتلې او هغې به ارټ تاوخلو او هغې نه به یې منګي ډکول او بیا به کور ته تللې نو وی د لیلا منګې راواغستو اوبه یې وړلې کور ته نو وی کله چې راغله نو مجنون ته اواز وکړو ارټ تاو کا چې زه اوبه اوسم څه ورته ووې ارټ تاو کا زه کور ته اوبه وړم چې منګې ډک شي مجنون خو د لیلا په مینه باندې ډېر ناز کولو مجنون ارټ تاول شروع کړو مازیګر ټایم و لیلا وی چې دته به څه وایم چې بسې کا خو چې ستړي شي بس په خپله به کیني هغې خو منګې ډک کو کور ته لاړه وایي ټوله شپه پکې تېره شوه مجنون هغسې د ځان نه د زمیندار غویې جوړ کړی دی او ارټ تاوخي وایي چې سهار شو لیلا هسې په دیوال تماشه وکړه نو مجنون هغسې لګیا دی دی بیا منګې راواغستو مجنون ته بیا یې هغه ارټ ته ونیسو دوباره منګې ډک شو وایي مجنونه بس کا نو مجنون ودرېد وی ولې منګې ډک شو هغې ورته وی چې تا خو ټوله شپه ارټ تاو کو د الله لیونیه ته لا نه پوهې چې منګې نه چې پټې دې ټولې وبکو مجنون ورته وی زما دا یقین هم نه و چې ګنې منګې به ډک شي ما خو وی که دا زما ړومبی تاو دی ولې څه وجه ده چې مجنون ټوله شپه ارټ تاو کو په ستړیوالي پوه نه شو څه وجه کیدی شي مینه کیدی شي محبت کیدی شي دقسې د حافظ صاحب دومره ارټ تاو کړي وي چې زاره یې چودي وي خو پوهیږي نه ځان ورته د مخ کاري وایي ښه سور کې یم څه وجه ده دا مینه ده د الله د کتاب دا محبت دی د الله د کتاب اور دا احساس دی د الله د کتاب الله دې په مونږ کې داسې علما او طلبا پیدا کی چې هغه هم دغسې د الله کتاب وایي او ستړي کیږي نه او الله دې داسې عوام او مونږ تاسو کې داسې مینه پیدا کی که هر څومره تفصیل سره د الله کتاب یا درس او تدریس کیږي یا قرات کولی شي الله دې مونږ کې داسې مینه پیدا کی چې مونږ د الله کتاب ته ستړي کیږو